ولس کالن عثمان چې تعلقې ډېره اسماعیل خان سره دی 12 جماعت پورې تعلیم حاصلولو نه پس د نوکري غوښتلو پر ځای په ډېرو کمو پیسو خپل کاروبار دوی شروع کړی. په دې هکله دوی وینا ده چې زه حکومت باندې بوج جوړېدو پر ځای فایده ورکوم. جاب نه بیس دی چې سړی بزنس وکړي. بزنس کې دا وي چې یو سړي ول رزق نه وي چې تر سره 3 کسان وي 4 کسان ول رزق شروع وي. اول دا وي دی کې چپ پابندي نه وي، خپل نظام وي، چپ ټینشن نه وي پکې. دوی سټال ته راغلي یو ډاکټر اشفاق زیاته کړې چې دې قسمه ځوانانو موږ ته حوصله افزایي کول پکار دي. ګورئ چې دا خو داسې تو چې یو سړی انیشیټیو وخلي او انیشیټیو سره چې کومه دو هغه بزنس چې خو 10 کسان انوالو شي ورسره نو هغه 10 نه نور غ زنجیر جوتیږي. مطلب دی چې دای چانه برف وروړي، چانه کولډ ډرینک سره خولي، چانه فروټ وروړي، بیا دغه سه د سره دلته سرونټ دی ا سرویسز ورکوي لګیا دي، دغه سه د چې کوم دا میټیریل جوړوین کې دي هغه دی نو دیه سدیه جلتا ہے کسان ډیر دی ور سره هغه ته بزنس ملاویږي دته بزنس ملاویږي او یو پوزټیویټي چھوڑتا ہے پوزټیو بزنس ته. که یو اړخ ته ځوانان بېروزګاري په وجه نورو ملکونو ته مخه کړې خو بل خوا عثمان په شان ځوانان همت نه دی بایللی او په خپله سیمه کې کامیاب کاروبارونه کوي. رضوان الله، سنو FM 96 ډېره اسماعیل خان.